څوک ډیر سخت ناروغه سو ناجوړه سو نو د روزه ماته کړه نو پر ده باندې کفاره شته او که یا یو ورور پوښتنه کړې ده چې کله یو څوک ډیر سخت ناجوړه سي بیا روزه وخوري نو پر ده کفاره شته او که یا نو فتاوی دارالعلوم دیوبند صفحه نمبر 422 جلد نمبر 6 کې لیکلي دي که یو څوک سخت ناروغه سي او روزه ماته کړي قضا شته کفاره نشته یعنی قضا دا یو روزه به راګرځي کفاره نشته لکه څنګه چې یو څوک په قصر روزه وخوري نو یو شپېته روزې به راګرځي شپېته به کفاره یو روزه به قضا نو کله څوک ناروغ او ډېر سخت بیماره و نو د روزه ماته کړه نو ویې خوړله نو پر ده باندې خالي قضا شته کفاره نشته دغه رقم فتاوی شامي صفحه نمبر 422 جلد نمبر 1 په هغه کې هم داسې لیکلي دي چې کله یو مریض یې وار په وار زیاتېږي ده دا ګمان وي چې نور هم مرض زیاتېږي نو په دې دوران دی روزه وخوري نو پر ده باندې قضا شته کفاره نشته